پروردگار وته هم د دوی د قوم نه یو سړی راولېږه حضرت صالح علیه السلام، د دوی د قوم نه او د قوم او د کلي سړی د کلي په ماحول ډېر ښه پوهېږي. که د یو وطن سړی چاته نصیحت کوي نو هغه ته د خلکو مزاج معلومي، د خلکو طبیعت ورته معلومي، خلک پوهولی شي. او چې د بار نه سړی راغی نو خلک هغه ته سپک ګوري، مړه دا د کوم ځای نه راغی، د خپل قوم ته دلته نصیحت کوه، اوس مونږ له څه لږ غوږونه خورئ. نو حضرت صالح علیه السلام ورته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه، هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل. ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ. الله په شرک ډېر زیات خفه کېږي. ټول قرآن حکیم اول نه آخره پورې وګوره، څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې تا الله له شریک پیدا کړې، دا ارس الله پیدا کړی دی، دا نظام الله چلی، دا مونږ پیدا کړی الله یو، مال دولت بچی عزت ارس مونږ له رب العالمین را کړی دی. او چې ته په هغې کې بیا هم بل څوک سره شریکې، لکه زه به یو مثال درکم، د کور یو مشر یو مشر، نو که په دې مشرۍ کې ورسره خپل رور شریکېږي یا زوی ورسره شریکېږي نو دا مشر پلار دا برداشت کولی نشي برداشت کولی. د کلي یو مشر دی، که ده سره په دې مشرۍ کې بل څوک شریکېږي یا نشي برداشت کولی. د وطن به یو بادشاهي، که بل بادشاه ورسره لږ غوندې سر اوچتوي بس ها تم زما سره هم سر جوړېږي، فوراً یې ذلیل کوي، غورځوي یې. نو رب العالمین په خپله بادشاهۍ کې په خپل طاقت کې ځان سره هېڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي نو له شریک شته. نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړه چې د الله خاطر وکړئ، الله له شرک مه کوئ، ستاسو خالق ستاسو رازق ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هېڅوک شریک نشته. قوم ورته څه وایي؟ وایي ته څوک یې؟ وایي زه د الله استازی پیغمبر ستاسو د هدایت دپاره رالیږلی یم. وایي ښه مونږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله استازی او مونږ نه یو؟ په مال رانه زیات دی، په بچو رانه زیات دی، ته په څه څیز زمونږ نه اوچت دی چې ته وایې چې زه د پیغمبر یم او د پیغمبر دعوه دې وکړه؟ مال مونږ سره دی، غټې غټې بنګلې او بلډینګونه زمونږ دي، دنیا زمونږ ده، آخرت هم زمونږ دی. او احادیثو کې راځي چې دوی به یو بل باندې فخر کو چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ کو، بل به د هغې نه خشته جوړو، بل به د هغې نه خشته جوړو، بل به د هغې نه خشته جوړو. په آبادو په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کولې. او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو، ډېر انتهایی متکبره قوم، ډېر لوی کبر و پکې. ګوره د یو بل نه اوچته آبادۍ جوړول، په هغې فخر کول، زما آبادي ستا د هغې نه ښه ده، بل به وایي زما دا ستا د دې نه ښه ده، دا هم کبر شو. او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه، ما او تا کې څه فرق دی؟ د دې کلي اوسېدونکې زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم، تا له الله پیغمبري درکړه؟ نه منو ده، ځه چې سره خوښۍ کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم د مکې کافرو دغسې وی چې ته خدای پیغمبر جوړ کړې، ته خو یتیم یې، مال دی نشته، دولت دی نشته، مال زمونږ دی، دولت زمونږ دی، مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږي. هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی، ګورې د مال یې ورکړی دی، د دولت یې وله ورکړی دی. او دا یو لویه نشه د مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده چې کوم سړی لږ مالداري، د پیسو خاوند، د دولت خاوند دی او هغه مشرۍ ته ورسېږي د چا په بغمم دړني، او چې کوم لږ غریبي او کمزوري وي او هغه لا یو منصب ملو شي د هر چا ورته په بغمه دړ چې دا ولې دا د پښتانه یو رواج را روان دی. پیغمبري خو د الله له طرف نه یو نعمت او قسم دی، ګورې که دا هم برداشت کولی شوه، خو د مارونو عزت په مال او په دولت او په بادشاهۍ کې نه دی. فقیر د زمانې به شلېدلې څپلۍ به بې کس او بې سوکه به الله چې هغه له کوم مقام ورکوي دا د ډېرو نوابانو خانانو نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث اغبره لو اقسم اعلی الله لابره. ډېر کله یو سړی به سر به ببري، دوړې به پیلوتي، دوړې خیرن خچن به هېڅوک به یې پسه کې نه شماري، خو که دې په الله قسم وخوري چې زما دې په رب العالمین قسمي چې اوس به باران کېږي، حالانکې شین اسماني
د اوریا زړو پته نه لګي نوری خط تیز او دی قسم خو جما دی قسم پالی چې په باران کېږي نو دی با الله پاغه قسم کې دروغجن نه کی حانس به نه کی او پاغه سات با الله اوریا دراولي باران به وکړي دله با الله دومره عزت ورکړي یو فقیر سړی ملنګ پلاره تېرېده سپلې شلېدلې دي یا نشته جامې شلېدلې دي صادر ارس شلېدلې دي یو خار ته ورغی نو پخوا به د خار دروازې وې خو دا فقیر ملنګ نیک سړی دی دا زمونږ د فقیرانو بلنګانو په شانته نه چې دا کچکولې په غاړه کې بیزو یې ترخ کې یو په یو دغه کیسې به شپېلې هغه خلکو ته وي او خلکو نه سوالونه کوي هلکه بیزو راته ګډوم دا حضرتجي بابا ملنګ دی دا پلانکی بابا ملنګ دی دا ګڼ کپان دوکباز سوالګري حرام خواره نه ګوري دا سوال چې کوي دا حرام خوري سوال حرام دی دا ګناه ده او څوک کروي او څوک د بابا من راوړو څوک د پلانکی من راوړه دا ګناه دا حرام دی هغه نیک سړی و الله ته نږدې انسان و یو خار ته ورغی چې اوس څه ګوري د خار ټولې دروازې بندې دي لین لګېدلې دي لین دلته ټانګو لین لګېدلې هلته لاسونو لګېدلې دلته پیاده و دی د دې پېښور ښار هم پخوا دا مشران وي غټې غټې دروازې وي او د دې سپین ږیرو مشرانو نه مو اورېدلي وي چې ماښام به هغه دروازې بندېدې څوکیدار به پې ولاړ او سار به کولاوېدی ښار نه ګیر چاپېره وي یو لوی دیوال ته و چې څوک ډاکه ونه کړي نو دروازې بندې دي نو د چا نه تپوس وکړو چې هلکه را دروازې ولې بندې دي وی دا د بادشاه نه باز تښتېدلی دی نو بادشاه اعلان کړی چې دروازې بندې کې هسې نه دا باز چېته بار ونه ځي نو دروازې بندې دی او بار خلک په قطار ولاړ دي چې تر څو د بادشاه باز نی نیولې شوې هغې پورې دروازې نه کولاوېږي چې باز پیدا شي دروازه به کولاوېږي دې فقیر سړي یو سوړه سویلې وکړه او د ښار نه داسې بار ووته وی یا الله عجیبه نظام دی داسې سړی دی بادشاه کړی دی چې د پوندو پورې بې وقوف دی قمقل خر دا بادشاه دی باز ته دروازه بندی اوس باز خو چې تښتي نو هغه اوسه ګډه چیلی نه چې په دروازه منډه کړي او نه سپی دی هغه له خو الله وزرې ورکړي دی او داسې وزرې دونه اوچت مزل کوي چې د باز نه اوچت پرواز یو مارغم نشي کولی په دې باز کې بیا خپل قسمونه دي دله دومره مضبوط طاقت په دې وزرو کې الله یې ښودی دی او په دې خپو کې پنجو په دې مخوکو کې چې دې دومره اوچت پرواز کوي چې دومره اوچت یو مرغه هم نشي کولی نو باز په دروازه خو نه بندېږي چې بې وقوف ورته دروازې بندې کړې دي باز خو چې تښتي خو چې یو وزر و اسمان ته به رسېدلي نیمې ته به رسېدلي تښتېدلی به وی الله داسې بې وقوف بادشاه که ده کې طاقتي او باز بندی نو په دې ښار د جال واچوي چې ونه تښتي دومره جال خو ده سره شته نه چې په دې ښار د پاسه یې واچوي نو بې وقوف دروازې بندې کړې دي یا الله عجیبه نظام او خدایي دی ده یره واقعي د الله د خدایت او د رب العالمین د نظام ته بعضې وخت کې د انسان عقل نه رسي کار نه کوي خدا به زمونږ د عقل نقصانې ګورې د الله خدایۍ کې فرق نشته مونږ نه پوهېږو دوی پروردګار عجیبه نظام دی دی هغه بې وقوف خر چې هغه باز ته دروازې بندوي هغه له د الله بادشاهي ورکړې ده څوک ورته سلوټ کوي څوک ورته پلاس په تندي لاسونه ږدي جی جناب ورته کوي ټول خلک یې تابع دی او پروردګاره چې زه ستا نږدې بند یم د هغه نه خوراکي عقل زیات دی نو زما سپلی م نشته جامه مې م نشته د کور ځای مې م نشته الله د ناستې او د ولاړې د سر سورې مې م نشته او دغه بې وقوف دی جاهل دی بېلمازه دی نه روجې شته او نه مونځ شته او د جهان قمقل غله دې څه ورکړي دي او زه خو ستا نږدې بنده یم الله د ما له دې څه راکړي دي ناشنا خدایي دی دا ما ته م یو ځل یو سړي خبره کوله یو خان یې یادو وی ګوره وي د هغه دومره موټرې دی او بلا جایدادونه دی او بنګلې دی او ټکي مونځ نه کوي او موږ ټول ورځ خدای پاک ته لګیا یو مونځونه کوو زموږ د پیسې درک نه لګي دا بعضې سړی وایي داسې نو دم دا وایي چې پروردګاره مونږ خو دا کونډۍ او دا تندي ته په دا سجده کې وسولوله او نه کور شته او نه جامه شته او ته هغه نظام ته وګوره نو دی په هغه بیابان کې ویده شو چې ویده شو رب العالمین یې په خوب کې ولید الله سړي ته هدایت کوي
بنده ولی په سوچ او په پریشانۍ کې وی الله په دې پریشانۍ کې مچې زمونږ د علاقې د بادشاه ډېر سخت مقل چې باز تم دروازې بندوي خدای هغه له غټه بادشاهي ورکړې ده مونځ نه کوي روژه نه نیسي او ډېر بدعمله دی او بېوقوف دی او خدای مونږ خو تا ته په سجدو د تندي سلو زمونږ د سپلو درک نه لګي نه جامه شته نه پیدارسم نشته عجیب ناشنا خدای دی ده رب العالمین ورته وایي چې بنده ده خو اسانه خبره ده زما خو یو خبره چې دی کن هغسې شي زه به اوس د هغه نه د هر سوالم تاله به درکړم او تا نه به د هر سوالم هغه له به ورکړم دا خو د سکنډونو خبرې دي ته به اوس د هغه په ځای بادشاه شي او خلک به درته سلوټونه کوي او صاحب د دنیا غلامان او مریان او بنگلې به دي وي پوره به د دې ښار بادشاه شي او داسې الله کولی شي که نه شي کولی جواب راکړي نواز شریف بادشاه نو او دا چې موجوده کم صدر ده به ورته سلوټ نه کو بوټ له به یې درز ورکړه او په تندي به یې ورته لاس کېښود هغه نواز شریف جیل ته لاړ او نن یې په خپل وطن کې ځای نشته په خپل ملک کې ځای نشته او هغه سلوټ والا راغی او د هغه په کرسی کېناست تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء قرآن حکیم کې الله فرمایي چې چا نه وغواړم بادشاهي ته والم او چې چا له وغواړم هغه له یې ورکړم وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله چې تو غواړي چا له عزت ورکړي او چې تو غواړي چا له ذلت ورکړي نو بادشاهي عزت ذلت بادشاهي اخیستل دا د رب العالمین په اختیار کې دي دا د چا په اختیار کې نه دي اوس په سکنډونو کې د هغه نه ارسالم او تاله درکو او چې ستا دا کم نعمت دی دا به هغه له ورکړم الله زما څه نعمت دی دا شلېدلې جامې او شلېدلې سب نه 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 داسې نه ده ستا پړه کې چې کوم ایمان پروت دی دا به هغه له ورکوم ستا دا جامه به مغه له ورکوم ستا دا شلېدلې پیزار به مغه له ورکوم ستا پړه کې چې ما سره کومه مینه دا به مغه له ورکوم ته چې کوم عبادت کې او کوم منځ کې او ما سره د کوم محبت دی دا ستا دا ټول د ایمان او د عمل او د غریبی او فقیری ټول به هغه له ورکوم د هغه بادشاهي او هغه بېوقوفتوب او د هغه نه عبادت ټول خو د هغه چې سړي تاله او ستا هغه له څنګه دی خوښه ده وایو د سکنډونو فیصلې دي وی نه رب العالمین زما پړه کې چې کوم ایمان پروت دی او زما پړه کې کومه تا سره مینه او محبت پروت دی دا خو لا یو بادشاهي ده چې د ټولې دنیا په بادشاه هم نه ورکوم دا حقیقت تیرونو که نه که زمونږ د امریکې بادشاهي ویسې خپلو کې سوچ کوو د امریکې او د بش غوندې ایمان زمونږ وی د بش چې هغه کې مسلمانی نشته ایمان پکې نشته نو دا به مو خوښه وه چرم نه که د روس بادشاه وی او خدای دې نه منه د چین بادشاه وی او الله دې نه منه هغه ښه وه او که دا د جوار او د غنمو ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دی دا خوند کوي دا خو د دنیا نظام دی یو 2 میاشتې به یو 3 میاشتې یو کال به یو 10 کاله به یو 80 کاله عمر که 100 کاله عمر که ختم دا هغې خلکو خو آخرت تباه دی الحمدلله زمونږ خو آخرت شته که نه دا هغې خلکو په الله ایمان نشته زمونږ په الله ایمان دی دا هغې خلکو په پیغمبر علیه السلام ایمان نشته زمونږ په ایمان دی د بش ایمان نشته دا هغه څه ایمان دی دا هغه دغه ایمان دی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی مریم بیبي د خدای ښځه ده عیاذا بالله زمونږ خو دغه ایمان نشته مونږ خو وایو دا ټول د الله مخلوق دی د الله بندگان دي نه الله له زوی شته او نه وله ښځه شته وی نه الله دا مې نه دي پکار نو جناب دا پیغور اوس هم بعضې خلک د فلانکي مال دی د فلانکي دولت دی فلانکي سره دا شی دی اخیر مړه دنیا هم ښه ده آخرت به هم ښي زمونږ دنیا هم خرابه دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایو چې پیسه ورسره نه شکر دی زمونږ دنیا ښه ده مونږ مسلمانان یو شکر دی دنیا هم ښه ده زمونږ په پیغمبر ایمان دی شکر دی دنیا هم ښه ده رب العالمین ته سجده لګو شکر دی دنیا هم ښه ده د الله زمونږ خوښ دی په دې اړه کې مو سره ښه مینه ده او چې الله سره مینه ده انشاءالله د رب العالمین مونږ سره مینه شته نو صالح علیه السلام ته دې قوم دا پیغور ورکو چې که ته پیغمبر وې مال به دې ډېر دولت به دې او بنګلې به دې وې مال او دولت او بنګلې زمونږ دی د پیغمبرۍ دعوت کې تعالی خدای پیغمبري درکړې ده زمونږ دنیا ښه ده آخرت به هم ښي خیر ده ورته نصیحت به کو هغې به نصیحت نه منه څه لږ کسان د صالح علیه السلام په خولې باندې د 50-60 کسان یا بعض روایتو کې 1.5 راځي دا الله پاک مسلمانان کړي او باقي ټول کافران عموما چې کله به د دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو صالح علیه السلام به راغی قوم ته بودرېده ای زما قومه د الله د قهر او د غضب نه م یروم زما در باندې څه خو ګوره یو الله ومنې او د بوتانو د عبادت پرېږدئ
هغې به ورته بیا فأتنا بما تعدنا زه مړه خو چې پسم عذاب هم یری راوله چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه دې منو. یو ځل ټول سرداران را جمع کړل د خپل قوم یو میدان کې. تاسو کینې خبره ده وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر خویم او د الله د قهر او د غضب نه م یروم. مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ په مې ایمان راوړه. د قوم هغه سرداران ورته وایي ښه ایمان در باندې راوړو خو په یو شرط یو کار که کین ټول مسلمانېږو او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره کړي خو داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان راوړو او که دا معجزه یې ښکاره نه کړه نه راوړو. غټ سرداران ناست وي څه معجزه غواړو وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راوځي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پی وي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پې کېږي. ظالم بچو سم سوچ کړی اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي د غر نه کم ځای پیدا کېږي. دی نه وي چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي نه دی چې د دې غر نه دا غر اوښلېږي او د دې نه راوځي او مونږ ورته ګورو راوځي. صالح علیہ السلام ورته وی ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا وی او بلکل دا هم در سره وعده ده چې مونږ ټول ایمان راوړو. وی ګوره یو خبره درته کوم که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې وکړ او بیا هم تاسو نقصان وکړه ایمان هم راونړه یا د هغه معجزې بې عزتي مو کړه دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي. سوچ پې وکړې وی نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره کو او ټول مسلمانېږو بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شو مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نه شي کولی او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه. حضرت صالح علیہ السلام رب العالمین ته وجلل چغې جوړې کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زما نه دا معجزه غواړي الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې لپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی را سره وعده وکړه مسلمانېږي. رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کېناو او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم خو که دې له چا ګوتې یوړئ پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فورا به دا قوم تباه کوم. دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به یې اوبه څکلې یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو وی. کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څکو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي نه به یې چیلی راځي نه به دوی راځي هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې پوه یې کړه. سرداران یې راغونډ کړل ویې کښېنئ وی بلکل الله زما خبره مني دعا مې قبلۍ دا اوښه را پیدا کوي خو په دغه شرط کم خوښي وی بلکل مونږ ته منظور دی. مفسرین لیکي احادیثو کې راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله وړقېده دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې وړقېده نو داسې اواز یې وکړه لکه اوښه چې لنګېږي او اواز کوي او اوچاوده هغه غر او د هغې نه اوښه راووته دوی ورته کتل مخامخ بلار به اوښه وه ښه غټه سربه د دې مخکې د هغې بچې پیدا شو صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وی ها دا واخلی دا د الله معجزه دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی او چې زما په دعا الله دا هر څه وکړل دا زما معجزه معجزه ویم دې ته چې د پیغمبر د لاس نه داسې یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف شي د عقل خلاف د عام عادت خلاف دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه اوس ایمان راوړی که نه راوړی نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړو مسلمانان شو بعضو وی مونږ خپلو ملګرو سره مشوره کوو چا وی یاره دا خو جادوګر دی جادوی را باندې وکړه خو خیر څه موده د اوښې ډېر قدر کوو یو بل ته به یې ګورې پام کوئ چې اوښې له ګوتې یو نسئ
پرله کې خو پوی و چې دا د الله معجزه پیغمبر معجزه ده. اوخه کې اوخه څنګه اوخه وه؟ اوخه کې د هر یو قسم رنگ و پکې رنگ خشته مزینه مزیدار تور سپین شین زیړ بعضې دغه یې که نه دغه د تاسو وګورئ د طاووس ته چې هغه وزر اوچتې کې څومره خشته مزیدار ښکاري یا دا پړانګ تاسو لیدلې د هغه سرمن څومره مزیداره برګه بروګه خشته ښکلې ښکاري. نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړي. دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چرته نو ځکه د الله په قدرت پیدا شوي. یو ورځ به راتله په د چینې اوبه به هغې څکلې چې په چینه به یې خوله کېښوده غټه سربه اوښه وه ټولې اوبه به یې وڅکلې بچي به یې ټولې اوبه وڅکلې دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې. او بله ورځ به رب العالمین هغوی له اوبه ورکولې. داسې به نه وه چې د هغوی اوبه به نه وې نه په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل منګي به یې ډک کړل لوښي به یې ډک کړل اوبه به کمېدې ورته نه د هغوی انتظام هم پوره و. خو یو ورځ نمبر د اوښې یو ورځ نمبر د دیو بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو کې ګیا به یې خوړه چا ګوته نه شو وروړی. خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی و یا چا به خپل فصل کرلی و هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه. هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده. هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به و هغې کې به ګرځېده. چا کې جرت نو چې چا منې کړې شوې چا منې کړې وې او یا چا ورته چوکه نیولې وې یا چا شړلې وې ټوله ورځ به وګرځېدله اوبه سرېدله ماښام به راله چې را به د دنیا دا خلک به ورته پلین باندې ولاړو او چې تیله به یې وله ګوتې یوړې پی به ترې را روان شو. دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکې و. دومره پی چې دی بس کلو مو د ډوډۍ کار به یې مولی کوو ځکه د الله د معجزې وښه وه. او داسې هم نه وه چې په لش کې سخته یي بعضې څاروي وي چې هغه لشي د هغې نه پی په زور روځي د انسان لاس ستړي کړي نه چې څنګه به یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به تې دا پی رابېدل او له دنیا خلکو سره به لوښو زنانه او ماشومانه به یې تې ډک کړل او کورونو ته به یې وړل. سموده خو خلک ډېر خوشحاله مفتو کې پی میلاویږي او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی دي او فایده په پیو کې څه وه. یو یې د اوبو کار ورکو یو یې د ډوډۍ کار ورکو یو یې د دارو کار ورکو. که د چا به تبه وه ورشئ هلې د اوښې پی راوړی ابه یې پې وڅکل تبه به یې جوړه شوه. کله چا په سر درد و هله ورشئ د اوښې پی راوړی زر به یې پی راوړل ابه یې وڅکل سرخوږې به یې ښه شو. چې چا ته به څه قسمه بیماري وه مشکلات به و غم به و تکلیف به و بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې هغه به یې وڅکل هغه بیماري هغه تکلیف هغه غم هغه درد هغه خوږ ابه ورته رب العالمین جوړو. ښه خوشحاله و راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل هم خوشحاله و. خو چې ورځې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع کړ. بعضې سردارانو خو ایمان راونه دا پراپېګنډه جوړه شوه دا خو جادوګر دی مړه زمونږ اوښې ته ساجت دی مونږ سره خپل څاروي لږ دي څه زمونږ څاروي شته که نه زمونږ ډوډۍ ته ساجت دی زمونږ لږې ځمکې دي زمونږ لږې میوې دي څه. چا به ویې مونږ د پیو نه سیکن شو لکه څنګه بني اسرائیلو ته به هغه من او سلوا راتلل سمودی وخوړل او بیا ویې چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی او پیاز او دال پکار دی. الله ورته وی ځای ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم خوښ دي خدای هم بې خو باسه بني اسرائیلو ورځی پې همغه یې نصیب شو. دغه رنګې بعضې به یاره بس مونږ په پیو څه کوو لږ پی خو نه دي. چا به وي زمونږ د غر هغه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړل. چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبه څکي دا بانې جوړه شو او پراپېګنډه جوړه شو. خو ګوتې چا نه شوې وروړی که چا به ویله که دا مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې خو دا طاقت او جرأت په چا کې نو چې اوښې له څوک ګوتې یوسي. شیطان ورته یو لاره وښوله یو دوه ډمې وې ډمې مشهور د زمانې په دې وطن کې د هغې یوې ډمې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړله. هغې ورته وی چې بلکل زه در سره واده کوم خو په دې شرط چې په دې اوښه به غذار کې په توره وجنې وې.
هغه بلې ډمې بل الګ ته و چې تا لور په نکاح درکو، ډېره مالداره م او ډېره خوبصورته م وه، خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غوزار کې بس د نفساني خواهش ته وجې نه هغه دوه کسان تیار شو. دا قوم نور خلک هم ورسره تیار وي، مونږ د سره شاته ولاړ یو، غوزار به تاسو کوئ. اوښه په ځنګل کې سرېدله او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په توره یې پرې غوزار وکړو، را یې غورځوله. چې څنګه یې راوغورځوله بچي یې منډه کړې. صالح علیه السلام له خلک راغلل چې هغه فلانکي او فلانکي خو هغه اوښه مړه کړه، او په بعضې خلکو رپرپې راغی او بېهوشي او سکته راغله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب را نشي. صالح علیه السلام ورته ورشه دا بچی راونیسئ، که بچی م وله قابو کو خو د الله د قهر نه به بچ شي، او که بچی م وله قابو نه که نو عذاب د باندې راځي. دوی مخکې و بچی ته مخکې ورپسې اقا غر ته هغه بچی ورورسېد او اقا غر ورته وسلېد او واپس پکې بچی ورننوت، قادر نه شو چې هغه بچی رانیولی. راغلل صالح علیه السلام ته بچی خو په غر ورننوت. انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله. بس ملګرو ته یې ځای چې د دې وطن نه سفر کوي، چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان ملګرو د وطن نه ووتل، لاړل فلسطین ته. دا اوس چې کوم فلسطین ښار دې ته راووتل، او باقي کافر قوم پاتې شو. او بیا د دې نه پس پراپګنډې جوړې کړې، وایي د خدای هغه اوښه هېته به ناقة الله وې، د خدای هغه اوښه هغه م وله مړه کړه. راځي چې خدای دې مونږ ته څه ووایي که نه، هغه پیغمبر هم وله وشړه، هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شړل، پراپګنډې لا جوړې کړې. صالح علیه السلام ته ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل، او په سبا له په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه یې تک جل شو. یو ورځ یې مخونه زیړو، په دویمه ورځ پې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه یې تک سره شو، بلکل سره، او په دریمه ورځ پې داسې مرض راغی چې دا مخونه یې تک تور شو. مفسرین لیکي چې په دې کې توبهګار نه شو، یعنی که دغه وخت کې دوی د الله پاک دربار کې توبه ایستې وي چې الله معافي غواړو، ممکن ده چې الله معاف کړی وي. لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت کې توبه ویسته، الله معاف کړل، راغل عذاب ته خدای پورته کړ. دوی هغه وخت کې خپل کبر وکړو، خپله لویي وکړه، مړه دا هېڅ هم نشته، مه یارېږې. او په څلورمه ورځ باندې د شپې دوی ودو او زلزله پرې راغله، او زلزلې سره د اسمان کې دا برېښنا نه پړقا پړوقې او دا غره دغسې ګلزار شو، او داسې د تندر اوازونه پرې راغلل چې کم سړی او کمه ښځه په کم ځای پراته وم په هغه ځای ته سوخته. کلي روان شو، خلک مړه شو، په یک دم یو سیکنډ کې د ټولو نه سوته، وجودونه یې پرې شو بلکل. سار چې به کتل دا وجودونه یې بلکل په دامیان باندې سرمنې پرې شوې وې، او د چا د وجود نه کلمې او زړونه او اینې او سږي بار راوتي وو، او دومره د بجلۍ د تندر د الله هغه اواز و چې هغه غرونه او هغه آبادۍ او هغه بلډینګونه په دامیان باندې وشلېدل. رب العالمین نیست و نابود کړو، تباه کړو. صالح علیه السلام د هغه قوم ته خدای خلاص کړو. ان بطش ربک لشدید، الله وی زما گرفت او زما طاقت ډېر سخت دی، زما طاقت مقابله هیڅوک نشي کولی. دا حقیقت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان، ملګري ورسره، نو په دې علاقه تېرېږي چې دا کوم د سمودیانو علاقه ده. نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ګورې پام کوئ په دې علاقه تېرېږئ خو سرونه به ټیټ کړئ، په سر به څادر واچوئ، او په منډه به په تیزۍ کې تیوځئ، ګورې تماشې ته به نه ودرېږئ. ولې؟ وی په دې کلي او په دې خاوره اوس هم د الله قهر او غضب ورېږي، اوس هم پرې غضب ورېږي. په حالانکه دا کله تیر شوي دي، دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تیر شوي دي. څوک وایي په دریم پشت کې، او بعضې علما لیکي په اووم پشت کې د نوح علیه السلام اولادو، دومره لرې تیر شوي دي په زرګونه کاله مخکې. او نبی علیه السلام فرمایي چې اوس هم په دې قوم د الله قهر او د الله غضب ورېږي. نو ګورې وجاړئ چې په دې لاره تېرېږئ د خدای د قهر نه، په منډه تېر شئ، سرونه ښکته کړئ، او چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه شته د سمودیانو، هغه د هغې نه ګورې اوبه ونسکئ، هغه د الله د قهر او د غضب پې ورېدلی دی، د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه ونسکئ. دا اوس هم مسله د دین، چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پې راغلی دی، د هغې تماشې له به څوک نه دي. زمونږ دا خلک د هغې تماشې له دي، پلانکو کنډراتو تماشو له ځو،
د پلانکو هغې له ځو پلانکو هغې له ځو نه دې نه به زر تېرېږي هلته به خوراک نه کوې هغلته اوبه نه څکې هلته به سر ښکته کړې او ځای به د الله د قهر نه به یېرېږي او زمونږ خلک یې تماشو له ځي هلته بازارونه جوړ شوي خلک پکې خوراکونه کوي سیل نه خلک ځي دا ګناه د ناروا دي نو زما عزتمند درونه خبره مې دې پورې کوله چې هغې قوم خو یو د الله نافرماني وکړه د پیغمبر یې ونه منه دویم کبر یې کولویي یې کوله نو رب العالمین د هغې کبر او د هغه لویه وله دومره مضبوطه سزا ورکړه چې د قرآن حکیم په 13 صورتونو کې اوس هم د هغې ذکر دی په 13 صورتونو کې او د عبرت او د مثال دپاره رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته ذکر کوي کبر او لویي دا ډېره خطرناک او سنګینه ګناه د الله دې مسلمان وساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث دی وی چې د چا په زړه کې د اوري د دانې عمره د شلشم نم د اوري دانه والا ده د شلشم او د اوري د دانې عمره کبري د جنت خوشبویي په حرامه ده حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي اله به جنت ته ځي چې د جهنم په اور ته رب العالمین دا کبر وسوځي او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کم متکبرین دي په دنیا کې کبرجن خلک دا به په آخرت کې د میګو عمره سي واړه واړه وي ذلیل او رسوا به د میګو عمره محشر په میدان او आवाज بکیږي دا هغه کبرجن خلکو په دنیا کې چې لویه کوله او کبر یې کو نو کوم قومونو چې کبر کړی دی کوم قومونو چې لویي کړی ده هغه رب العالمین په دنیا کې هم ذلیل کړی دي هلاک کړی دي او آخرت هم د ذلت دویم د یو مسله کو یو خو هغه شرک چې دا کافر یې کوي او ښکاره غټ شرک دی د هغې نه خو به ځان ساتو لکه بوتانو ته سجدې کول شو الله له زوی ګڼل شو الله له لور ګڼل شو الله را دې هر څه عیبونو نه پاک دی لیکن زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک دا واړه واړه شرکونه کوي واړه شرکونه څه شی دی ریا ګوریم شرک دی راکوټه شرک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ان اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر دیر دا یاری سیز چې دا په خپل امت یریږم هغه راکوټه شرک دی قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله الله رسول راکوټه شرک څه شی دی قال الرياء والسمعه یو کار دی لکه چې خلک وویني او د شهرت لپاره یو نیکی کوي دې د شرک وایي عبادت سړی الله لکوي چې ته د عبادت دې لپاره کوي چې خلک وایي چې دا عبادت ګزار دی نو په هغه ښودنه کې د ځان سره الله سره بل شریک کړه دا خو ته الله ته ښیې د الله په ځای مخلوق ته مخاو د قیامت پر ورځ به یو سړی راولي رب العالمین به ورته فرمایي تا څه عمل کړی وی الله ما خو ډېره لویه صدقه کړې ده او ډېر مالونه مې ستا په لار کې خیرات کړي دي الله به فرمایي او اتا کړي دي خو زما د رضا دپاره نه هغه دې دپاره چې خلک وایي چې دا پلان کې سخي دي دې له دې کړي نو تا ته په دنیا کې هغه خپله میوه میلاو شوې د خلکو ویلي دي چې پلان کې سخي دي دلته آخرت کې هم نشته ورغورځوی جهنم بل سړی به راولي تا څه کړي دي الله ما جهاد کړی دی بلا جهادونو بلا کافر مې وجلی دی رب العالمین به فرمایي او تا کافر هم وجلی دی جهاد دې هم کړی دی خو هغه تا دې لکړي چې خلک وایي چې دا فلان کې ډېر لوی بهادر دی او هغه په دنیا کې خلکو ویلي دي درته اخرت کې هم نشته وروي غورځوی جهنم ته بل سړی به راولي تا څه کړي دي الله ما خو ډېر منځونه او ډېرې روجې او دسونه کړي دي یوه تا کړي دي خو ماله نه چې زه رضا شم تا دې لکړي چې خلک وایي چې فلان کې ډېر عبادت ګزار دی او چې څه دپاره دې کړي دي په دنیا کې راته هغه میوه میلاو شوې ده خلکو درته ویلي دي وروي وله جهنم ته ما خو جي قرت او قرآن ویلی دی وی او اتا دې له ویلو چې خلک وایي چې فلان کې خشته قاري دی ښکلی اوازې دی درته خلکو په دنیا کې ویلي دي هغه نتیجه میوه دلته ګټلې ده وروي وله جهنم ته نو د ریا د کار نه به ځان ساتئ نفلي عبادت کې ریا کېږي ښه په فرضي کې نه فرض مونځ خو به د خلکو مخکې کې په هغې کې ریا نه فرض روژه خو د خلکو مخکې فرض حج د خلکو مخکې کې هغې کې ریا نه نفلو کې ریا نفلي عبادت که صدقه ده که نفل دي که پټه روژه نفلي نیسې که تهجد کې هغه د خلکو نه پټ کوه چاته ښکاره کوه دویم که زیارتونو له ځې غوښتنه به د زیارت ته نه کې غوښتنه به د الله نه کې او که دا دې وي چې ای زیارت ته ماله زوی به راکې
پلانکې زیارت به مې جوړی، پلانکې بابا به مې جوړی، دام شرک دی. ګور دا غټه ګناه ده، په دې الله خفه کېږي. زیارتونو لتلل که یو سړی د شریعت مطابق زی بالکل ولتلی شي، لاړ شي عبرت دپاره لاړ شي، هلته دعا به ورته وکړې، د خدای نیک بنده دی چې د هغه نیکي در مخکې شي، ممکن د تا کې هم خدای پاک د نیکۍ اثر پیدا کړي. خو دا به نه وي چې زیارت ما به جوړی یا کاڼې راوالی او ژبه پې ټکې او یا درب وله غوټې ورکړی چې یو غوټه مې ورکړه یو زوی به مې کېږي، که دوه مې ورکړي دوه دامن به مې کېږي. دا قصې پسې ټولې غلطې دي. دې ځای نه به تور چیرې والي، څوک پیر بابا له څوک کاکا صاحب له ځي. دا مې د پیر بابا منګاله کاکا صاحب منښتي چې کوی یو د الله به کوی. ګوره د بنده منښتي منه ده، منښت عبادت د الله په کار دی، د بنده نه. د الله په نوم خیرات وکړه، ثواب یې که پیر بابا ته بخې که کاکا صاحب ته بخې او بخور، که نورو مړو ته بخې ثواب ورته بخلی شي. منښت به د الله په نوم کې، ذبح او څاروی به د الله په نوم حلالې. غوښتنه به د رب العالمین نه کې، جوړونکې، بچې ورکوونکې او عزت ورکوونکې، مال ورکوونکې دا یو الله دی، په دې کې الله سره بل څوک شریک نشته. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 177 نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت صالح علیہ السلام واقعه واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12. स्पेशल फरमाइश जनाब खान हाफिज बशीर जान अरमानी. मोबाइल नंबर में दे 0321 90 24 722. دا عامه قاعده ده چې یو دشمن کله په مسلمان باندې د ظلم اراده لري نو عمده هغه مسلمان نه یو سړی روچت کړي او هغه له پیسه میسه او اختیارات ورکړي او په هغه یې ووایي. دشمن بالذات مسلمان نشي والی. دشمن که مسلمان وي دي مسلمانانو کې یو ولا پیدا کړي او منافق را پیدا کړي، هغه منافق باندې دا مسلمان ووایي. دا عامه قاعده ده، پخوا د زمانې دا قصه را روانه ده. نو فرعون بني اسرائیلو باندې خو به ظلمونه کول، نو د بني اسرائیلو نه د موسی علیه السلام د تره زوی قارون یې روچت کړ. وی ته د قوم سړی او بس ته لګیا اوسه او د بني اسرائیلو کې کار کوه. هغې د بني اسرائیلو نګران مقرر کړی و، هغه پې ډېر انتهایي ظلمونه کول. بادشاه ته به یې لېږل، ډلې ډلې مقرر کړی وی چې تاسو به د بادشاه خدمتونه کوئ، څوک به لښتي صفا کوئ، څوک به وله متیازې غورځوئ، څوک به وله زمیندارۍ کوئ، څوک به وله ګیوډي راوړی، خشاکونه به وله راوړی، څوک به لارې کوڅې وله جوړوئ، ښځې به یې د هغوی د کورونو خدمتونه کوئ. دې دا قارون په دې مقرر و او مال او دولت دومره د سره و چې په احادیثو کې راځي، بلکې قرآن حکیم کې الله فرمایي چې دومره دولت ورسره و چې د ده کنجانې د جرندو به یو لویه ډلې په چې چتبتنو کنجانې به په یو مضبوطې ډلې ځان سره په اوږو باندې او په سارو ګرځولې. دا کنجانې خو نه وې لکه زمونږ د اوسنۍ کنجانې چې کومې دي. دومره دولت و ورسره لویه ډله. هغه صرف په دې مقرر وه چې د قارون د خزانو کنجانې به ګرځوې، هغې به چابیانې ګرځولې. نو چې کله خدای پاک فرعون غرق او بني اسرائیل ووتل، دې ورسره لاړ. خدای خو منافق همغه د زړه نه بغض د موسی علیه السلام سره پورې و، په دې هم خفه و چې زه مالداره میم، زما دولت هم شته، زه مشره میم. او ځکه موسی علیه السلام له خدای پاک پیغمبري ورکړه، نو د موسی علیه السلام دا رور د هارون ولې پیغمبر دی، هارون علیه السلام. په کار دا و چې د ده په ځای باندې زه پیغمبر شوی وی. دیم یو بغض او حسد و د موسی علیه السلام سره چې دا کشر راغی او د له پیغمبري ملو شوه او بیا د خپل رور پیغمبر کو زه د ته زوی یم او مال ما سره، دولت ما سره دی، مال نبوت رانه که دا ولې. حالانکه دا نبوت دا د چا خپل اختیاري شیز نه دی، دا د الله خو خلق. الله یعلم حیث یجعل رسالته. الله قرآن کې فرمایي هغه ځای ما ته معلوم دی چې کوم ځای کې د پیغمبري ورچوم. یو زمیندار دی په ځمکه کې کار کوي، نو هغه په خوره ځمکه کې چرم کار نه کوي، هغه تخم خوري. هغه ځمکه کې کار کوي چې هغه جوړه ځمکه وي، خوږه ځمکه وي، بیا نورم پاک او جوړه کړي، د هغې نه پس پکې غنم کري. یعنې په دې دش بیابان قیمتي ځمکه ده، سړک په غاړه ځمکه ده او د مرلو ځمکه ده، خو یاره ډاګه میدان دی نو چا پکې غنم نه کرل. دا څوک نه دی چې دا ځمکه قیمتي راځي کې غنم کرو، نه هغه ځمکه کې قیمت ته څوک د ځمکې نه ګوري. راشه دا پېښور کې مې 10 مرلې یا 15 مرلې پلاټ واخېسته او دا خو ډېر قیمتي به 15-16 لکه وشو، دې کې به غنم کرم. هغې کې څوک غنم نه کري، قیمت یې زیات دی خو د غنمو قابله نه ده.
دغه رنګ یو سړی مالدار دی، نو یو زمیندار سړی هغه ځای کې غنم کري چې هغه ته پته لري چې دا غنم زرغونی. رب العالمین به پیغمبري غوندې لوی نعمت هغه چاله ورکوي چې هغه ته الله ته پته وي چې دا وجود د پیغمبرۍ قابل دی. سخت هم برداشت کولی شي، تکلیفونه هم د قوم برداشت کولی شي، او ما ته هر وخت جاړي به او د قوم دپاره د هدایت یو ذریعه به مي. تاسو وګورئ د پیغمبرانو حالات. نو قیمت او مال ته خو ته نه ګوري چې مال قیمتي ځمکه کې کار کوي او کاش پکې کوي، هغه ځمکه کې کوي چې هغه تخم زرغونی. دغه رنګې الله مالدار ته نه ګوري. مال څه شی دی؟ خدای پاک چې غوښتل بعضې پیغمبران یې هغه هم پیدا کړي دي چې هغه د ټولې دنیا بادشاهانو، لکه سلیمان علیه السلام. خدای پاک چې غوښتل نو هغه پیغمبران هم خدای پیدا کړي دي چې هغې سره ډېر لوی دولت و، لکه اسکندر ذوالقرنین، حضرت داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام. بادشاهان هم د ټولې دنیا بادشاهي ورسره وه، لیکن مال ته خدای نه ګوري. الله هغه د پیغمبر وجود ته ګوري چې د کې صلاحیت شته او که نشته. نو قارون په دې غصه و چې ما ته پیغمبري میلاو نه شوه، او موسی علیه السلام زمانه کشر دی، د هغه ورور هارون علیه السلام زمانه کشر دی، هغې ته میلاو شوه. لکې دا نفاق و، لیکن دا ورته پته ولګېده چې موسی علیه السلام خو د خدای برحق پیغمبر دی، خلاف خو یې کولی نه شم. نو چې کله موسی علیه السلام او بني اسرائیلو هجرت کو او اوتل وادي تیه ته فرعون د هغه قوم خدای غرق کړ، دا قارون مو سره لاړ. خو دې منافق دی چې لاړ ورسره هلته کې د یو سکیم او یو سازش جوړ کو چې دا موسی علیه السلام به په کومه طریقه زه بدنام کم. او چې دې مې بدنام که دا عامه قاعده ده، یو نیک سړی وي یو عالم وي، نو که ته هغه عالم بربادول غواړې نو ته بدنام کا، قوم ته بدنام کا، جامع ګنده که پلیته کا، نو چې کم زرګونه یا لکونه یا سوونه خلک د هغه تابعدار دي، بس هغه به په یو ساعت لږ شي. لکه خلک خو چې یو نیک سړي پسې روان وي، خو د هغه د نیکۍ د وجې نه روان وي. او چې تا دې ته خبره جوړه کړه چې د هغه نیکي دې برباده کړله او خلکو ته ثابته کړه چې دا خو یو نیک سړی نه دی، دا خو یو ګنده سړی دی، نو مسلمانان خو نیک سړي پسې د نیکۍ د وجې نه دي، بیا د چا کار سره چې دغه نیک سړي پسې ځي. نو قارون په دې سوچ کې لګېدلی چې دا موسی علیه السلام به زه کله دا قوم به تې واړوم او دا خلک به تې واړوم، او په کومه طریقه به زه دا موسی علیه السلام بدنام کم. پیسه خو ورسره وه، نو یو سکیم یې جوړ کړو، یو سازش یې جوړ او د کبر هم ډېر زیات و. دته به د خپل قوم بعضې کسان وویل چې ګوره مونږ خو د موسی علیه السلام پیغمبر دی، مونږ خو د هغه ډېر عزت کوو، احترام یې کوو، ته د هغه مخکې هم ګورې داسې ډېر د کبر خبرې کوې.